لار شي مونږ کوم خو مونږ غریبانو خلک یې سپي مونږ له کرایي وسم نه کیږي کوم زته مونږ لار مخکې نیولې و لمبردسو کې دوه ورپسې 324 واچول 324 چې واغه زماو خو لګیدل د خزي رور نه هغه ته دا کس نه مونږ په لاس لګو مونږ په دمه لاس لګو هغه 324 زما ورپسې واچو 1730 ګرام یې سی ورپسې واچو 2,000 روپۍ مانه واغستلې تانه ته شو په جلدی سر چوکۍ ولا نیولې ډیر زره مې د سوکانو تانه کې د کشتري ورکړي اې کې سوار لسنی میشت زما ور جیل وکړو سوار لسنی میشت په څنګه بری شو جج بری کړو چې جج بری کړو نو هغه درسلو میشت په کوټ کې درسلو میشت په څنګه د مونږ نه وته دي نو بار مونږ پولیس څنګه چې مونږ لرا کړو مونږ کم ځای نه راول ورکو مونږ مزدورکار خلک مونږ حقیقت یا مونږ لرا کړو مونږ کم ځای نه ورکو مونږ چې 60 لاک شو 300 روپۍ مزدوري کو هغه بچو لراوړو ځان له دوايان نه شو غوښتي مونږ ورته اخبار هم خو چې دا خو مونږ حق له دا وګوره دا حق مونږ نه منو مونږ ته الک راکړه دا انځر نوم دی د فصل رښتما روجو چې کړه سوار له سوپالو دی اوسه پورې غیب کړی دی دا نابالغ ماشوم چې د شپې د کور زموږ په کور چې راغله وخت د اجتماع ورته ما بوزه غوته نه دا ناروغ یا نه بوزو به وخت زما والی سه بل ما بوزه غوته نه دام نه بوزو دا کشره بوزو به مونږ نه کشره روغ نه بوزو دا بل تصویر چې تاسو په سیر کاری دا زما رور دی دریم نمبر د ذاکر دا مخکې چت کړو تر نه پارم چوکۍ کې غیب کړو درې ورځې والي نو د پسې باغ شپه منډي ته تلو دا منډي نه تختیدلې و زه سبزی منډي کې مزدوري کوم لوډینګ کار کوم راکټي ما کړی ټماټر زه او پیاز لوډینګ شپږ ګاډي راځي د زندې سر چوکۍ وحیدآباد چوکۍ د تر نه پارم پکې د سوکانو تانی پکې پرنګ روډ چوکۍ دی دا چوکۍ پولیس پکې پیسې موږ د سینه ورکو اوس زما والد صاحب غیب کړی ماته نه خي دی خو د خلک ونیول بیګونه ونی څنګه پسې کیلو 2 کیلو سوا چې دا خو تاسو نشته نو موږ د 100,000 روپۍ ورکو سپې موږ چې زموږ والد صاحب پسې سوانه چې شوې کې موږ چا لا شو چاته وځو زموږ اس پی نه زموږ د ډیس پی نه زموږ د وزیر اعلی ګنداپور صاحب نه زموږ د ای جی صاحب نه زموږ د ډی جی صاحب نه دا مطالبه ده چې موږ سره د انصاف وشي موږ نه پردې چې ریم بوتلې دي موږ چاله نه ورغلي په ګرابات والا موږ بوتلې نه هشپې ته موږ کړی دي په ګرابات والا چې راغلي شلبان د 12 بجې راغلي د شپې 1 بجې 1:30 بجې 2 بجې زمون کور چې په اندو چوک نو مخکې زندې کې ورته ورمل روډ دغه ته مونږ پاتې کیږو